د شرک او د کفر आवाज دا د الله رب العزت سره د معبودانو د شریک کولو دی. کفار مکه د الله بکور کی کم چې بیت الله دی چې کم د الله د وحدانیت او د توحید علامت دی په دغه کور کی 360 بوتانی خو دی او دغه 360 بوتانو ته خپل مرتبه ورکړي وي او د هغه یقین او عقیده دا وا چې دا 360 بوتان هر څه کولی شي او د هر بوت په حواله د خپل ځان د طرف نه ډیوټي لګولې و چې دا بوت زمونږ د سفر د پاره دی، دا بوت زمونږ د بیماری لري کولو د پاره دی، دا بوت مونږ له د فتح را کولو د پاره دی او د هر یو بوت په ذمہ باندې کار لګولیو او د دې خبرې با باقاعده پرچار کېدو تبلیغ به کېدو. حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم په دغه معاشره کې سترګې کولاو کړي او کله چې د 40 سال عمر ته ورسېدو نو د الله رب العزت د طرف نه ورته د نبوت دا لوی نعمت او دا لوی تاج ورپسر کړی شو او یو ډیوټي ورپغاړه شو. هغه ډیوټي د دیوا قل هو الله احد ته اعلان وکا د دې کفارو او د مشرکینو په منځ کې او د دې بت پرستانو په منځ کې یو اعلان وکا. خدا اعلان آسان نه دی ځکه چې ټول معاشره او ټول قوم یو طرف دی او ته پکې یوازې یو आवाज لګې نو بیا لږ مشکل دی. نو د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم आवाज او پیغام داو قل هو الله احد، تاسو وایئ چې الله یو دی، په ذات کې هم یو دی او په صفاتو کې هم یو دی. الله رب العزت وحده لا شریک دی، لا اله الا الله، معبود برحق صرف یو الله دی. د الله رب العزت سره په مقابله کې څوک شریک نشتا چې داغه عبادت وکړي شي. دا د توحید आवाज اوچت کا په دوه قسم خلقو د आवाज بد ولګیدو. اول نمبر خلق کم چې کفار مکه مشرکین مکه پاغو باندې د بد لګیدو وجه دا وا چې کفار مکه او مشرکین مکه چې کم 360 بوتانی خو دیو نو د هغه نفي وا نو پاغو خو ځکه بد ولګیدو. او دویمه طبقه هغه وا چې هغه ته به اهلی کتاب ویلې کېدا، يهود او نصارا، يهود او نصارا یعنی يهوديان او عیسایان په دوه باندې هم دا خبره بده ولګیدا. او د هغه وجه دا وا چې د ابراهیم علیه السلام دو زامنو د یو زوی نوم حضرت اسماعیل ذبیح الله علیه السلام او دویم زوی د هغه نوم اسحاق علیه السلام. په بنو اسحاق کی د نبوت سلسله جاری وا چې په دغه سلسله کې دا اهلی کتاب هم کوم ته چې بنی اسرائیل ویلېږي دا انبیاء علیهم السلام اولاد. لیکن په بنو اسماعیل کې پیغمبر نه راغله نو تربوري وا د تر بچو کله چې الله رب العزت نبی آخر الزمان صلی الله تعالی علیه وسلم دنیا ته مبعوث کو، دنیا ته راولېګو نو هغه الله رب العزت د بنو اسحاق په ځای باندې په بنو اسماعیل کې راولېګو. په بنو اسماعیل کې دراتلو د وجنا د بنو اسحاق وسره دشمنی پیدا شو او دغه تعصب په خپل لکه واغستو. الان کې د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم پہچان هغوی ته سګران نو حتی تر دې چې قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي دودا نبی علیه السلام داسې پیژني څنګه چې انسان خپل بچي پیژني. دنیا خلق بئی گنا
خلک به خپل بچی دا چهره پیژني دا ما بچی دی د دنیا आवाजونه برازي ماشومان په ټول خبرې کوي الکه به زما د بچی आवाज دی د شان هم بچی خلک یې پیژني دا ما بچی نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول زندگی د نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول حلیه د په تورات انجیل زبور کې بیان شوی و نو دا دوا قسم خلق د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخالفت کړه حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم د خلکو پروا ونه کړه دته وکدا زما د رب ماته حکم دی زما د رب ماته حکم دی زبکی بل چاته نشم کده مون خلق ولې ناکام یو مون خلق په دی وجه ناکام یو طرف ته د دین مسله راشي د شریعت مسله راشي او بل طرف ته زما رشتہ داری راشي زه بیا رشتہ داری ته ګورم او د الله حکم ته نه ګورم دی وجه مون ناکام یو طرف ته د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم مبارکه طریقه راشي بل طرف ته زما خاندان ناشي زما رشتہ راشي زما دوست او احباب راشي نو زه بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې پوره کول ته تیار نه یم بلکې زه خپل معاشره او خپل رشتہ داری او خپل تعلق اخلم مونږ ځکه ناکام حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په عمل سره وخودا چې یو طرف ته د الله حکم دی او بل طرف ته زما کلی دی او زما وطن دی او زما خلق دی او زما رشتہ ده لیکن زه به د الله حکم پوره کوم حکم دا دی چې پوره دنیا ته یو اعلان وکاو یو پیغام ورکا چې د عبادت لایق صرف یو د الله ذات دی لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله زه دې خبري گواهی ورکوم چې د الله نه سوا بل یو ذات بل یو هستی د عبادت لایق نشتا معبود برحق صرف یو د الله ذات دی دې خبري आवाज پورته کولو چې په کفار مکه باندې دا خبره ډیره بده ولګیده او رااله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر پسې ابو طالب پسې کې ناستا جرګه وکړه د قوم سرداران نه لا غټ غټ سرداران ابو جهل سرپرستی کوله وسل راغلی ویجه موږ راغلیو ستاره دی وراره پسې وسو ته وای وې موږ د سره خبره کول غواړو چې د دې आवाज نه قلار شي د دې چې کم د توحید دعوت چلای د دین د قلار شي کله د مال او دولت پکاري موږ بوله مال او دولت ورکو کله دا د واده ضرورت دی مونږ بولا چې د کوم زنانه خوخی به کوم جنې لاس کې خودم ولا غور کله د سرداری خوخی سرداری بوله ورکو خو دې وای کنه چې کم منصب خوخي غو بوله ورکو